إن الماء لا ينجس يريد بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد إخراج النجاسة منها لا أن الماء لا ينجس إذا خالته النجاسة. چې اول د کوی نه نجاستونه لرې کې نجسې اوبه لرې کې او هغې بعد بیا په دې کوی کې نوې اوبه را پیدا شي هغه تازه اوبه چې کوی کې راوخوټ کېږي هغه اوبه پلیتېږي نه دا خو ښکاره خبره ده او پاتې شوې دا خبره دا په کوم ځای کې راځي د کوم روایت نه تاسو دا راوباسئ چې کوی دې د ګندونو نه ډکي د حیض مرداره کپړه دې پرته مردار سپی دې پکې پروت مردار اوښ دې پکې پروت د انسان وچه تقاضا دې پکې پرته او بیا دې لا پلیتېږي نه ولې الله بندګانو دا مطلب نه ده د صحابه کرامو سوال بعد اخراج النجاسات دا په هند وقوع د نجاست کې نو چې قربان دا ګن پروت دي دا اوبه څنګه دي بیر بزا او هغې ورته ویلي چې دا پړ انظف الناس فی الناس اشد ضرورت د انسانانو اوبو ته خو پاکو اوبو ته په منطق دې اوبه پلیتېږي او مردار سپی خر دې پروت دي کوی کې هغه دې نه پلیتېږي دا خو عقل نه مالي چې دومره ګندونه پراته دي رنګ به بدلي خوند به بدلي بوی به بدلي او کویم د بیرې بوزایي چې قطر عمق طول هر څه یې لږ وي وړوکی وي داسې وقد رأيناه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وصبر دې لپاره مثالونه ذکر کوي ښه مثالونه درته څنګه ذکر کوي وای منګه ګوره اورو داسې منګه داسې اورو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي دا چې دلته ویل ان الماء لا ينجس د دې لپاره اوس مثالونه درته وایي رسول الله مبارک وی المؤمن لا ينجس مؤمن پلیتېږي نه درې قسمه احادیث شریفه راوړي لپاره د وضاحت د حدیث د بیر بضاعت چې روایت ابو سعید کړی د آقا مدني د قول وضاحت به کوي چې ان الماء طهور لا ينجسه شیء یا الماء لا ينجس موږ خو کتلي دي آقا مدني وایي ان المؤمن لا ينجس مؤمن پلید ان الماء لا يجوز بذلك الماء الذي طرأ عليها بعد اخراج النجاسه لا ان الماء لا يجوز اذا خالطت النجاسه نجاست دې کې پروتي او پلید دې نه وقد رأينا من محبوب لیدل من محبوب نه اوریدل دي چې هغه فرمایي المؤمن لا ينجس مؤمن پلیدېږي نه ولی کدی چیرته احتلام یې وشي د مجامعت او صحبت وکړي بیبي سره بسترې د ګوره اهل د صلات نه ده لا ینجسو دا ګوره اهل د لمانځه نه ده د تلاوت نه ده جومات ته نشي تللی مونځ نشي کوی تلاوت خو د مؤمن دوه حیثیت دی لکه د کوی چې دوه حیثیت یو دادا چې په وخت نجاست کې جنابت کې احتلام کې هر څه کې د مباشرت مزاجعت معانقه مجالسه مواکله مشاربه په دې امور کې د پاک د پلیتېږي نه ګورئ د جنابت په حالت کې د خپل ښځې سره څه وني هېڅ مسله نشته غاړه غټې کېږي معانقه جایز ده بدن سره لګېږي مباشره جایز ده په یو دسترخوان په یو کاسه او پلیټ د چا سره ډوډۍ خوري خوړلی شي مشاربه ناشته کولی شي دی پاک لیکن بل حالت اهل د صلات نه ده اهل دی هکذا کوی دوه حالت دي یو هغه حالت چې ګن پکې پروت ده اوبه ناپاکې دي په دې باندې هېڅ هم نه کېږي نه اودس او نه مونځ او نه څښل خو چې نجاست دې ته لرې کړو اوبه دې زړې لرې کړې او نه وې دا پاک
ها کذا د دې حدیث مثال چې الماء لا ينجسو د دې حدیث په شان ده چې المؤمن لا ينجس مؤمن پلیتیږي دې دا معنا را چې سره د احترام او سره د جنابت د دې پلیت حدث حکمي پکې نه ته چې الماء لا ينجسو دې دا معنا را چې سره د ګندونو د پلیت نه دا معنا خو نه ده وګوره مولانا صاحب یو مثال درته وایي دویم مثال المسلم لا ينجس مسلمان نه نجس کی ابو هريره وی اچانک یو غری کې حضور رسول الله ملو شو په جنابت کې ما ځان پټ ورستو راغله ماته ابو هريره تا باندې خدما نظر کړی و ته بیا نه شي تتل ما قربان ز په جنابت کې مناسب وې نه غواړم چې تاسو سره زلاس ملو کوم زپات نو ماغټه حضور سبحان الله ان المسلم لا ينجس معنا په باب د مصافحه کې نجس نه په باب د معانقه کې نجس نه ده په باب د مواکله مشارکت مجلس کې نکینی نجس نه ده دا نه ده چې بالکل د نجاست تاریخ کیږي نه ولیکن په بدن نجاست په کپړو بیا نجس شي کنه وسره دې د مانزه اهل نه ده د ناس د ولاړ او د سلام او د کلام او د لاس ورکول د غاړه ورکول اهلیت پکې شته دریم مثال به درته راوړي د حسن بصري مثال روایت ان الارض لا ينجس زمکه پلیتیږي نه یارورا زمکه څنګه نه پلیتیږي انسان په تقاضا وکړي میخه ور باندې امتیاز وکړي غټه وړه زمکه پلیته شو او چې کله وچه شي هغه ګندونه لري کې پاکيږي کنه پاکيږي د دې معنا دا نه ده چې تر چې ګندې په پروت وي د پلیته نه اپلیته معنا چې ګندونه د زمکه نه یا وچې دو سره یا هوا سره یا وینځلو سره یا لري کولو سره لري د زمکه پاکه او چې ګند په پروت دي نو دا نه پاکه دا نه لسه اوس د وکړه کنه څلورم با دریم به حدیث دی اعرابی لو ذوالخویسرا یا قرا ابن حابس یا عیینه ابن حسین راغی مسجد نبوی په یو کونج کې تشریف تیازو صحابه ته غصه شو مهما حضور له پرېږدي اوس په یو ځای کې وګړي ولاړ که غصه مو ته وکړه نو دی به دباو شي منډه وکړي کپړې او بدن به هم څښل شي ډېر ځای به خراب نو بیا د هغې نه پس صحابه ورته ویل چې ورشي هغه لمدې شګې لرې کړې ورته اوبه چمکوه ان الارض لا ينجس کنه نجس ده نو حضور ولی صحابه ته چې شګه لري کې جګه او امتیاز ورسره لګیدل بیا ولی چې کو قومه معنا دوه حالت ک نجاست به پرودي نجس ده چې کویږي ګند وی نجس او چې نجاست د لري کزما کا پاک کړه چې کوی نه دي ګندونه اورستو په د لري کې نورې پکې راو خو دې خو پاتې شوی د ان الماء لا ينجس پر درې مثال صاحب دی کتاب امام طحاوی رضی الله عنه حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد وبه قال حدثنا ابن حزيمة قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم وانا جنب فمد يده الى فقبضت فقبضت يدي عنه وقلت ما لاس داس ځان تر ټول کو حضور ته می ادب نور کو چې زو په حالت الجنابت کې مل وقال سبحان الله ان المسلم سبحان الله کلمه تعجب ده کنه عجیبانه مسلمان خو بل کې نه دی الله بنده معنا په حق د مصافحه معانقه کې نه په حق د منځ کې خدای اهل منځ نه ده کنه وقال عليه الصلاه والسلام في غير هذا الحديث ان الارض لا تنجس او دا رنګ المسلم ولا يقول د زمکه دو حالت دي د جنوب هم دو حالت دي د مسلمان هم دو حالت دي وبه قال حدثنا بذلك ابو بكر بكار بن قتيبة البكروي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو عقيل الدورقي قال حدثنا الحسن ان وفد ثقيف دي بنو ثقيف تبيري وفد راغلي دي مشرکان مدینه منوره ته دته حضور حکم وکړي چې مسجد نبوي پر صحن کې ورته هغه د خیمه ذکر میلمنو ځای خو نو یو قربان قوم نجاس دي خو نجس دي کنه مشرکین دي جمعه فقال رسول انه لا ليس على الارض من انجاس الناس شيء نشته پزمکه باندې د خلکو د نجاست نجسیز
یعنی د دې بدنونه پاک دي نجس نه دي نجاست یې عقیده کې ده او د عقیدې نجاست یې په ځمکه راشي فلم يكن معنى قوله المسلم لا ينجس يريد بذلك ان بدنه لا ينجس بدن نجس نه ده پاک د مشرکین لاندې کپڑے بدلوي وان اصابته النجاسه انما اراد انه لا ينجس دې معنا دا نه چې نجاست او ګند په ځمکه پرېوځو بلتېږي دی نه وكذلك قوله الارض لا تنجس ليس يعني بذلك انها لا تنجس دې معنا دا نه چې ځمکه بالکل پلتېږي نه اگر کپڑے ګند پرېوځي دا چا ویلي وړوکه نجاست یې غټي خفیفي غلیظي مرئي وي غیر مرئي وي جامد غیر جامد چې نجاست پرېوته ځمکه پلتېږي وکيف يكون ذلك څنګه به دا ومنو چې نجاست په ځمکه باندې پروت وي هغه پلیته نشي وقت امر بالمکان الذي بال فيه الاعرابي رسول الله حکم کو صحابه وتا د هغه ځمکې د هغه ټوکړې او خاورې او شګې چې په هغې باندې اعرابي امتیاز یې کړی وی په مسجد نبوي کې هغه اعرابي څوک ده یو قول دا چې اقرا بن حابس دویم دا ذوالخویسوره دریم دا هغه ته به هر قسم وی عینه ابن حسین نو حضور حکم کا یصب علیه ذنوب مما وی پتق زیبان یو بوقو بواړوي نو کدا زمکه لسره د نجاست نه پلیته ده نه نو حضور ولې ویلو بواړو خو پلیته وکړه او چې یو ځل وبواړولې لمد شګل لري کړه زیبا دا کرم کوی دا ګن پکې دا پلیته دي ګن دا وبدي وېسته نور یو کوټ کې دي پاکشمه اللهم صل علی سيدنا یا الہ العالمین منتهی عمل اخلاص نصیب غریزان و تشریفان نصیب